نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. دین مخی آیتون ربط دی آیتون سردا دی چه حقیقیم دا اهل کتابو اللہ رب العزت ذکر فرمائلے او بدیکیم اللہ رب العزت اهل کتابو دی او ڈلی ذکر فرمائلے دی. دی آیت مبارکہ نازل دغداو ترتیب داو اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې دا آیت کریمه نازل شوه دی په حق د یهودیانو د مشرانو عالمانو کې چې هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوصاف په تورات کې ولیدل چې کوم الله رب العزت په تورات کې ذکر کړي نو هغوی په ځای باندې هغوی نور دغه ولیکل دروغ یې ولیکل او هغه اوصاف چې کوم دی د هغې نه میټاو کړل او بیا به قسمونه خوړل چې دا خبرې د الله د طرفه نه دي بلکې چې کمی دوی لیکلي وي هغه به خلکو ته منسوب کول چې دا د الله طرفه دي. دا دپاره د دیو چې د دوی هغه وظیفې چې خلکو دوی دپاره مقرر کړې وي او د خلکو نه به یې پیسې اخیستې چې هغه ختم نشي او هغه موقوف نشي. ان الذین بشک هغه کسان یشترون چې اخلي دوی بعهد الله په وعده د الله باندې و ایمانهم په قسمونو خپلو باندې ثمنا قلیلا لږ شانتې پیسې یعنی او په قسمونو خپلو باندې بعضو مفسرین ویلي دي چې یو سړی به بازار ته لاړو او یو څیز به یې راوړو او بیا به یې قسم وکړو چې دا ما په دې باندې راوړی دی یعنی په دې قیمت باندې مې اخیستی دی او حال دا و چې په هغې عمر یې اخیستی نه و. مطلب یې دا و چې کوم یو مسلمان را دوکه ورکړي نو دا آیت کریمه نازله شوله چې تاسو داسې مه کوئ چې په څو باندې م راوړی دی په هغې باندې هغه قیمت وښیئ. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرة هغه کسان چې نشته هېڅ برخه دوی دپاره بالآخرة په آخرت کې ولا یکلمهم الله او نه به خبرې کوي دوی سره الله ولا ینظر الیهم او نه به وګوري دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې ولا یزکیهم او نه به پاک کړي دوی د شرک نه ولهم او مقرر دی دوی دپاره عذاب علیم دردناک عذاب یعنی چې کوم خلک دا کارونه کوي د هغوی دپاره الله رب العزت دا سزاګانې ذکر کړي دي چې د قیامت په ورځ باندې به ورسره الله نه خبرې کوي او نه به چې کوم دی الله رب العزت دوی ته د رحمت په نظر باندې ګوري او نه به الله رب العزت دوی پاکوي د شرک او د ګناه د هغه عذاب نه او د داسې خلکو دپاره دردناک عذاب دی. و ان منهم او بېشکه بعضې له دوی نه لفریقا یلوونه خامخا یو ډله ده یلوونه چې اړوي السنتهم ژبې خپلې بالکتاب په کتاب د الله باندې لتحسبو دپاره د دې چې وګرځئ تاسو من الکتاب دا عبارت له کتاب نه وما هو او نه د هغه عبارت من الکتاب له کتاب یعنې د تورات نه ویقولون او وایي دوی هو من عند الله چې دا عبارت او حکم له طرف د الله نه دی وما هو او نه دی من عند الله هغه عبارت د طرف د الله نه ويقولون او وایي دوی علی الله الکذب فالله باندې دروغ وهم یعلمون او دوی پوهیږي په دې خبره باندې. روایت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا خلق هغه یهودي چې کعب لراغلل او په تورات کې تغیر کړی او بل کتاب ولیکو چې په هغې کې وصف د رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل شان ولیکو نو هغه بیا بنو قریظه اغوستو او په تورات کې خلط ملت کو یعنی د الله د پیغمبر اوصاف چې کوم دی هغه ختم کړل او د هغې په ځای چې کوم دی دروغ ولیکل او بیا به د هغې نسبت الله طرف ته کوو. ما کان لبشرین او نه ښایي هیڅ بشر لره ان یؤتیه الله الکتابه چې ورکړی وي ده لره الله طرفه کتاب والحکمة او حکم د احکام د شرع والنبوة او پیغمبري ثم بیا یقول للناس دی وای خلقو ته کونو چې شی تاسو عبادا لی عبادت کوونکي ما لره من دون الله بلا الله نه
ولكن كونوا او لیکن شی تاسو ربانیین عالمان عمل کون کی بما کنتم په سبب د دې چې تعلمون الكتاب چې تاسو چې خای خلکو د کتاب و مما کنتم او په سبب د دې چې تاسو تدرسون چې له کتاب. دا آیت په بیان د درو د کفارو کې دی په پیغمبرانو باندې په چې نصاراو ویل او په عیسی علیه السلام باندې به ویل او عیسی علیه السلام چې مونږ ته عیسی علیه السلام مونږ ته امر کړو چې تاسو ما په خدای سره ونیسئ. ایو سړي رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغ او ویل چې اې د الله پیغمبره مونږ پتا باندې داسي سلام اچو لکه چې مونږ سره په یو بل باندې اچو. آیا سجده ته نه کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایله چې پناه غواړم په الله باندې لدینا چې مونږ بل چاته په دې باندې امر وکړو. یعنی دا سجده صرف د الله ذات عالیه ته فکار ده او زه د دې خبرې حکم نه کوم لکه څنګه چې باغی اهل کتاب کوله. ولا یامرکم او امر نه کوي تاسو ان د دې خبرې تتخذوا الملائکه دا چېونې سي تاسو فرشتې والنبیین او پیغمبران اربابا خدایانو. آیا امرکم آیا امر به کوي امر کوي دې تاسو بالکفر په کفر سره بعد پس له غینا اذ انتم چې تاسو مسلمون غاړه کې خودن کی یعنی د الله احکامات ته. یعنی زه تاسو ته دا حکم نه کوم بلکې زه تاسو ته دا حکم کوم چې تاسو د الله رب العزت چې کوم احکامات دي هغه ته غاړه کېدوي او د الله پیغمبران او د الله ملائک چې کوم دي هغه په خدای سره منیسي. چاله دا مرتبه مور کوي کوم مرتبه چې الله د الله دا یعنی د الله مرتبه چاله مور کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با هغه خلکو ته دې خبره تعلیم ورکاو چې تاسو په خپل عقاید کې باطل او باطل عقیده والا به جنت ته نزي. الله رب العزت موږ ټول له عمل توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.